چې خبره ټول ته راغله معلومه دعا شوه چې د عمل شمار په کار نه راځي د عمل شمار په کار نه راځي څه خیال دی که چېرته دا شمار په کار راتللی او په شمار باندې ثواب میلاوېدی بیا به منافق ګټه کړې وه یا به منافق څه کړې وه ګټه به یې کړې وه ځکه منافق سړی هغه د اغراضو غلام دی هغه د غرض دپاره دومره کار کوي چې څومره مخلص نه کوي منافقان چې دي هغه د خپل د غرض دپاره هغه په عبادت کې د عبادت په میدان کې ځان منظرې جوړوي ولیکن چې کله غرض پوره شي د هغې نه شاته بیا هغه عبادت مکمل پرېږدي بیا بدګمان یې خپل طرف نه دا غرض پوره شو او که غرض یې پوره نه شي او فیل شي نو بس بابو بیا هغه عبادت بیا پرېږدي وي داسې لاړې هندوستړی خدای ناراضه هغه خبره ده بیا به منافق پاس کېدل چې کله تله نه وې او په شمار باندې میلاوېدې چې ته خو 1000 رکعات د نفل لمونځ کړ دی 1000 رکعات د نفل لمونځ کړ دی 1 کروڑ رکعات د نفل لمونځ کړ دی او دا چې مخلص دی هغه خو 10 رکعات لمونځ کړ دی 10 رکعات د نفل کړ دی او دا ریاکار چې دی خو 1 کروڑ رکعات کړ دی نو بیا به ریاکار پاس شوی او دا مخلص چې دی به څو فیل شوی به الله رب العالمین قیامت پر ورځې تله داسې کېښوه چې هغه د عمل وزن مخامخ کوي او د عمل هغه شمار نه مخامخ کوي نو چا چې بیا اخلاص سره کار کړی دی هغه وګټله او چا چې نفاق سره کار کړی دی د هغه عمل وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله تعالی فرمایي د ریاکار انسان اعمال هغه موږ د ده په ایمان باندې پیش کړو په اخلاص باندې به پیش کړو خو چې دا اخلاص او ایمان پکې نه دی نو بیا دا عمل د ده هباء منثورا هغه اورېدونکي دوړي په شان دی وایي د هغې وزن به بیا نه وي اگر چې په شکل غټ ښکارېږي خو د عمل وزن یې نشته دی چې خبره تلې ته راغله نو یاره پیدا شوه چې خبره د شمار وې نو بیا یاره نه وه بیا خو به هر سړی پاس کېده وایي چې خبره راغله تلې ته او په تورو کې وزن دی نو بیا هر سړي له خطره پیدا شو مال هم خطره ده تاسو هم خطره ده نر له هم خطره ده او زنانه له هم خطره ده مولا له خطره ده پیر صاحب له خطره ده بزرګ له خطره ده هر شی له خطره ده شاید ستا پر عمل کې وزن ارتاو شي او ته د خپل د عمل وزن خراب کړی ته او ګمان کوې په ځان باندې چې زه خو غټ سړی یم او عمل وزن دې تل دی نو بیا ستا په تلې کې قیامت پر ورځې اعمال به په شمار کې ډېر وي خو عمل وزن به نه وي وزن به نه وي بیا د وزن پیدا کولو کوشش وکړه اوس دا وزن به څه سره پیدا کړي چې زه محنت وکړم ته پرې محنت وکړي بل پرې محنت وکړي دا وزن به په څه راځي نو د دې لپاره یاد وساتئ دا څه اسباب دي چې هغې سره دا وزن زیاتېږي هغه اسبابو کې یو سبب دا دی چې مؤمن وي کرا او داسې مؤمنې چې دا ایمان دي هم د خدای د محبت په وجې راوړی وي او دا ایمان د ځان نه د آخرت توښه جوړه کړې وي او دا ایمان ستا چې دی که نه دا د الله او ستا په منځ کې یو راز وي او هغه راز الله ته او تا ته معلوم دی او منځ کې نور خلک چې دي هغه پرې داسې خبر نه کړي ایمان د دې وجې نه کافر انسان هغه څومره محنت کوي لیکن د هغه محنت ضایع دی هغه د هغه په محنت باندې آخرت کې اجر نه میلاویږي ځکه چې هغه سره ایمان نشته دا ایمان دومره برکتي شی دی چې دې سره د انسان د عمل دا آخرت طرف ته پارسل شي او په مخ روان دی او چې دا ایمان پکې نه نو بیا د غټ غټ اعمال چې دي هغه دغه دنیا کې دلې پاتې شو آخرت ته بیا نه ځي د سره هلته د قبرېدو قابل نه دي دا زموږ ډېر کافر دي دوی په دې پاکستان کې هسپتالونه جوړي عیسایان تاسو وایي دا خو ډېر ښه خلک دی دوی دا هسپتالونه جوړي دوایي دوی 1 نمبر راکوي معاینه دوی 1 نمبر مشین باندې کوي ډاکټر هلته ماهر کښېنوي 1 نمبر ډاکټر کښېنوي او دا زموږ مسلمانان چې دي دا خو دوایي 4 نمبر راکوي مشینري چې د هغې خرابه کړې وي د هغې هغه اصل پرزې خدشې کړې وي چېرته بیا دوباره پکې نورې لګولې وي او دا شان کې ډاکټر چې دی هغه معاینه کوي موبایل کې ګوري راګوري او معاینه کوي او پوره مرض نه معلوموي نو تاسو به دا سوچ کوئ چې دا کافر فلاڼه ګټه وکړه دا خو ډېر ښه سړی دی دا خو جنت کې لوی درجاتو کې وي ځکه چې دی څومره همدرد دی او دی چې همدرد دی د ده په مقاصدو کې انسان سره همدردي نه ده د ده په مقاصدو کې د انسان دشمني ده وجه دا ده چې دغه عیسایي دی نن ساده مسلمان ته دغه دوکه ورکوي چې زه څومره ستاسو خیرخواه یم او ورځ په ورځ کوشش کوي چې دا مسلمانان د عیسایت طرف ته راشي دوی دا ستا ښکار لپاره دا ښه کار
راشي او بیا ډیر لپاره دونه کوي چې د انسانانو سره همدردي مونږ وکړو. دا مو چې کوي دا مو مقاصد دي. هغه مقاصد باندې اړه کوي. اوس برطانیه دا خپل د ملک تمام پبلک چې د هغې سره رویه ښه ده. امریکا د خپل د ملک تمام پبلک سره رویه ښه ده، لیکن د دنیا مسلمانان فلسطین کې ولې هغه وجني، په افغانستان کې ولې وجل او په عراق کې ولې وجل، ولې هغه وجل؟ دا بې تحاشا. نو که دا انسانانو سره همدرد وی خو هر ځای کې انسان سره به همدردي کوله، لیکن دی ګوري چې دا د عراق والا زما مخالف دي او دا د افغانستان والا زما مخالف دي او دغه شان دا د غزې والا زما مخالف دي. نو هغه خپل هغه مخالف چې دی که نه هغه هر څنګه چې واړه واړه بچي دا وي هغه هم وژني، حالانکې بچو باندې درس کول دا د تمامو مذهبونو نښه ده او دا د تمامو مذهبونو علامت دی. لیکن هغه هغه ځای کې خپل هغه مذهب پرېښودو، د هغه انسان سره همدردي او د هغه خپل اغراض سره همدردي ده چې غرض یې پوره کېږي نو کار کوي، چې غرض یې نه پوره کېږي کار نه کوي. د یې وجه نه د کافر په ښه عمل باندې دوکه ونه کچه دوکه ونه کړه. دا د ښه عمل د اغراضو لپاره دی، هغه الله دپاره نه دی او تاسو زما همدردۍ لپاره هم نه دی. ایمان چې دی نو د عمل زور دی. موږ مانسره کې قلندر آباد کې اسپتال جوړ کړو، هغه چې د هغو مقاصدو کې عیسایت نه وی او روزانه سهار ایمان ته هلته کې د عیسایت درس نه راکوو، هر ورځ درس راکوي، هر ورځ خبرې کوي او بیا آخر کې دا وایي عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی دی او دا الله رب العالمین هستی چې دا د هغې زوی دی، دا د هغه متبادل دی. دا خبره هغو هلته کوي آخر کې نو د هغو مقاصدو کې ستا او زما همدردي نه ده. د هغو مقاصدو کې دا خبره یاده ساتئ چې هغه خپل هغه باطل مذهب دی. دا د مقصد ایمان سره د انسان عمل د دې قابل شي چې مخه اوچتېدو والا ده، اوچتېدو والا ده، الله تعالی څخه تللو والا ده. ایمان لوی شی د دې قدر پکار دی. دا بخاری شریف جلد دوم او مشکات شریف کې اول کې دا مضمون طالبانو ته ویما ایمان اول الواجبات، ایمان افضل الواجبات دی، اعظم الفرائض دی، اول الفرائض دی. په تمام فرائضو کې اولنې فرض، په تمام واجباتو کې اولنې واجب او غټ واجب دغه دی. ځکه هر پیغمبر اول نه درس د ایمان راکوي، درس د عمل ورپسې وي، درس د ایمان مخکې. دې باندې به کوشش کوئ چې دا چېرته ضایع نه شي. دا ایمانیات چې دي د دې نګراني به کوئ چې دغه ایمانیات هر ورځ تازه وي، هر ورځ تازه وي. زموږ یو مولي صاحب کراچۍ کې دا خطرې ډېرې وي که نه، بېلوري ټاون کې هغه مال د وخت مخکې وخت کې دا خطرې چې کله شروع شوې وي ابتدا کې نو هغه وروسته چې کله خطرې زیاتې شي هغه وایي هر ورځ چې موږ بار وځو که نه نو چې کله کور نه بار وځو نو بیا موږ دا وینا کوو چې الله تعالی په تا مې ایمان راوړ دی سره د تمامو صفاتو نه یو. ستا صفات چې دي هغه مخلوق له نه ورکوو، دوه د مخلوق صفات تا له نه راکوو، درې الله رب العالمین ستا په تمامو پیغمبرانو باندې ایمان راوړی دی. الله تعالی تمام آسماني کتابونه حق وو، الله تعالی قرآن مجید وسم حق دی او تمام آسماني کتابونه چې دي الله تعالی هغه بدل شو او قرآن مجید چې دی هغه بدل شوی نه دی او نه به بدلیږي دی نه پسته. الله تعالی تمام فرشتوں باندې ایمان راوړی دی بغیر د فرق نه، فرشتوں باندې بدګماني نشته دی. الله تبارک و تعالی تا چې تقدیر کې فیصلې لیکل دي دا فیصلو باندې زما یقین دی، که زما پکې نفع ده بیا یقین دی، که زما پکې نقصان دی بیا یقین دی. او زه د تقدیر فیصله خپل په تدبیر باندې بدلولی نه شم. تقدیر فیصله چې د هغه زما په تدبیر باندې غالبه ده دا یقین زه وکړم. دا تشریح تاسو ته کوم څه هغه مختصر خبره کړې وه. دا دې لپاره کومه چې کراچۍ د خطرې ځای دی که بار وځم 20 قدمه مې اخیستني او راپسې سړی لګېدلی مړ مې کي هلته ځم چې په ایمان لاړ شم. په څه لاړ شم؟ ایمان. ولې تاسو سوچو که ستاسو علاقې کې خطر خو نشته که نه ټارګېټ کلین خو نشته هغه موږ والا علاقه ده. ولې که تاسو موږ هم دا خبره وکړو ځکه چې دغه 24 ګنټو کې دنې دنې خو مال هم مرګ راځي، تاسو له به هم مرګ راځي که نه راځي؟ مرګ کله راځي؟ یو سړي اردو کې خبره کړې کوئی کہ اردو میں ایک یہ گھڑی ایک وہ گھڑی، ایک یہ گھڑی ایک وہ گھڑی، ان دونوں کے درمیان میں ایک سانس کا فرق ہے. اگر سانس لے لی تو یہ گھڑی، اگر سانس نہ لی تو وہ گھڑی. سخیال یو دا ورځ ده دا وخت دی او یو هغه وخت دی. د دې دوه وختونو په منځ کې یو سا فرق دی. د
کدی واغسته خو چې د دې جهان سړی کدی وانه غسته چې د هغه جهان سړی نو څه خیال چې دا ساتي بن شو چې بیا کوم جهاني او چې دا ساتي واغسته چې د دې جهاني نو دا سا خو هر وخت چلیږي نو کله به داسې وخت راشي چې دا صاحب دې باروزي بیا واغسته نشي مړ وي یا دا صاحب دې اغسته شي اغسته به دې بار ته پرې خو نشي مړ وي دا سي نیمګړې ونی مرګ پر راځي نو بیا د خپل ایمانیت هر وخت تازه ساته چې سار روزي او سار چې تر پاسه چې دا په پښتو کې وایي کنه پر وایي چې راځي نو هر شړې په پښتو کې دا خبره زموږ کې دا وظیفه چې ما درته